سلامونه می واخلئ ملګرو. جنید خان ما مولانا فضل الرحمن یو دماکدار بیان شیر کړی دی. دې بیان سره عمران خان یو ځل بیا رښتونه ثابت شو. عمران خان د تیر شوي 2 کالو داسې چې کومې نارې وهلې هغه نارې نن مولانا فضل الرحمن چې کوم دی حقیقت ثابت کړي. کومه خبره داسې مولانا فضل الرحمن کړې ده چې هغې سره عمران خان یو ځل بیا رښتونه ثابت شو. مکمل تفصیلات در سره شریکوم. د عمران خان حکومت 2 کاله مخکې چا راغورځولی، د چا لاسو پکې د چا په وینا باندې دا حکومت راغورځېدلی، نو مولانا فضل الرحمن هغه ټول حقیقت ښکاره کړی دی. ډېر ټایم نه خرابوه، ویډیو خپله هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. مولانا فضل الرحمن یو دماکدار بیان جاری کړی دی او دې بیان سره عمران خان یو ځل بیا ریښتونی ثابت شو. عمران خان څومره وخت داسې لګیا چې زما حکومت دې کس راغورځولی، فلاني کس راغورځولی، خو چا په یقین نه کولو. نن هغه خبره مولانا فضل الرحمن وکړه کومه به چې عمران خان ډېر وخت نه کوله. مولانا صاحب ویلي دي چې موږ پی ډي ایم پارټۍ چې څومره هم ټول جنرال فیض حمید اور باجوا راغوستو چې د عمران خان حکومت راغورځول دي او د عمران خان خلاف عدم اعتماد تحریک هم چلول دي. د عمران خان حکومت راغورځولو کې د جنرال فیض حمید اور د باجوا لاسو جي. دا مولانا فضل الرحمن صاحب نن حق الیام دا بیان جاری کړی دی. کلیر ان کټ خبره کړې ده چې دا 100% شور ده او بیا په دغه خبره باندې دسخط چې کوم دی پاکستان پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون شهباز شریف په سټمپ مو لګولو چې مونږ در سره تیار جو. بیا د پی ډي ایم جوړ کو او هغه پی ډي ایم بیا لګېدو د عمران خان خلاف عدم اعتماد وکړو او د عمران خان حکومت راغورځولو جي. نو هغه خبره نن مولانا فضل الرحمن صاحب چې کوم ده هغه کلیر ان کټ میډیا ته په صفه الفاظو کې ویجي. بل د اسد کیسر صاحب په سربراهۍ کې مولانا صاحب سره میټینګ هم شوی دی. میټینګ د اتحاد حوالې سره نه ده شوی، چونکې پرونه داسې ډېر زیات خبرونه شیر کیږي چې کیدای شي پی ټي آی او جی یو آی اتحاد وکړي. د اتحاد حوالې سره لا کنفرم خبره نه ده راغلې. میټینګ شوی دی صرف او صرف د احتجاج دپاره، ځکه د خالی پروز د څومره هم مطلب کې پی کې یا پنجاب کې به ټولې پارټیانې چې څوک وایي چې مونږه داندلی شوی ده په الیکشن کې، نو هغه ټولې پارټیانې به رایوځای کیږي او یو پر امن احتجاج به کیږي جي. نو دغه احتجاج کې صرف جی یو آی او پی ټي آی نه ده شامله، په دغه احتجاج کې اے ان پی هم شامل دی، په دغه احتجاج کې جماعت اسلامي هم شامل دی، په دغه احتجاج کې ټي ایل پی پارټي چې کومه ده هغه هم شامل ده. نو ملاقات شوی د جی یو آی او د پی ټي آی چې کوم سربراه دي د هغوی ملاقات شوی دی، خو ملاقات د اتحاد حوالې سره لا نه ده شوی. ملاقات صرف د احتجاج حوالې سره شوی دی. کیدای شي اتحاد هم وشي خو د هغې حوالې سره له داسې کنفرم خبره نه ده راغلې جي. بل پی ټي آی به نن یو غټ کار دا کوي چې نن 2 بجې اسلام آباد میرټ هوټل کې انټرنیشنل میډیا او لوکل میډیا راغوستې ده او د داندلۍ ټول ثبوتونه به دغه میډیا ته ښیي جي. څومره هم ثبوتونه پی ټي آی سره دي د داندلۍ حوالې سره، نو دغه ټول ثبوتونه به دی په اسلام آباد میرټ هوټل چې کوم دی هغې کې انټرنیشنل میډیا ته هم هغه ثبوتونه ښیي. نو بیا تاسو خپل اندازه وکړئ چې انټرنیشنل میډیا باندې به دا خبرونه په ټوله دنیا کې خورېږي جي چې پاکستان کې مینډیټ پټ شوی دی یا پاکستان کې سیټونه پټ شوي دي. بیا زموږ د ملک پرایم منسټر شهباز شریف چې چېرته دورم کوي نو کیدای شي هلته ورپسې هم خلک د مینډیټ غل نارې ووهي جي. نو په دې ویډیو کې دا اپډیټ شو. د ویډیو کتلو زیاته مننه جي. ویډیو ضرور مخکې ملګرو سره شریک کړئ. والسلام.